الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. خبر د متقین روانه وا چې پرهیزګاره خلق متقیان څوک دي، نو الله تعالی د هغې خپله ذکر کوي. پهلنی کې ذکر شو الذین یؤمنون بالغیب، هغه خلق چې په غیب باندې ایمان راوړي. دویم ذکر شو ویقیمون الصلاة، دا هغه دي چې کم خلق مونځ قایموي. او دریم صفت به پکې سوي ومما رزقناهم ينفقون، دا د دې دریم صفت دی چې الله تعالی ولا کم مال ورکړی وي، کم دولت ولا ورکړی وي، نو په هغې کې به هم خرچ کوي. دا به نه چې یاره دې څه وګټل ځان دپاره ایثار که. دا د متقیانو خلکو دریم صفت دی چې څه ګټي نو هغې کې به د بل یو مسلمان د غریب حسم کوي. او دا اصل مال دی چې په دې کې الله تعالی برکت راولي. یقین وکړئ چې کم مال زیات وي او صدقه پکې نه وي نو په هغې کې سکون نه وي، او چې لږ مال وي په هغې کې ته د غریب مرسته وکړې په هغې کې ډېره عجیبه مزه وي، عجیبه سکون وي پکې. تاریخ مونږ ته ښایي چې داسې خلک تیر شوي دي چې هغې به ناشنا صدقې کولې. یو کس راځي سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له، حال دا دی چې په دې وخت کې دی خلیفه هم دی، پهلنی خلیفه دی، بادشاه دی. کس راځي ورته وی حضرت وی لوی درخواست مې روړی دی، وی غربت اغستی یم او وی 3000 دیناره قرضداره شوی یم، او وی ته خلیفه یې ته به مې مدد وکړي بل ځای کې غومی چې څوک به زما مدد وکړي. نو وی هغې بیا وی دا کس ځان سره دننه کمرې ته ننه باسلو، دلته راشي، ځان سره کمرې ته ننه باسلو، کور ته بوتلو، ګیټ یې وکتو، لوی عالیشانه دروازه ده، دننه لاړو، یو کټم پکې نشته، هېڅ پکې نشته، یو زړه چټۍ دی لاندې اچولې ده. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وی ما سره خو هېڅ هم نشته، وی حالت مې ډېر خراب شوي دي، وی کوې د الله به مې درکړی وي. او ورته وی ته خلیفه یې تا سره څنګه نشته، ته خو بادشاه یې، په کار دی تا سره خو زه خو ډېر لوی امید او درخواست سره راغلی وم. او ورته وی داسې چل وکړه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه له ورشه، او ورته وی عثمان صاحب له چې ورځم خو زما قرض ډېر زیات دی، امید مې نشي چا راله راکړي. وی زه ته ورشه عثمان صاحب له، وی چې کوم ځای کې ستا سوچ ختمیږي هلته د عثمان صاحب سخا شروع کېږي. دی ورغو حضرت عثمان صاحب له، چې ورغو دروازه یې والا، عثمان صاحب بچو ته غوسه کېږي، ښه تاسو په پیو کې دومره ډېر شاته چولي ځان ته دومره خوږوئ، څه بیماران خو نه یې، روغ یې، شات لږ اچوه پکې، یو چمچ اچوه، لږ شانتې اچوه چې ګزاره دې کېږي. سړي ډکې ټکو خوړو. دی وایي چې بچو ته په یو چمچ زیات اچولو باندې دومره غوسه کېږي، نو ماله به دی دا 3000 دیناره څنګه راکړي. خو وی خلیفه را لېږلی یم، انتظار یې وکړو چې څنګه عثمان صاحب راوځي، ورته وایي وی میلمه خفه نه شي، وی بچو ته مې لږ نصیحت کولو، نو وی د هغې د وجې نه تاله لږ ناوخته راوتم. غلام ته وی ورشه وی دله پیر وړه پکې شات واچوه، 2-3 چمچه شات یې پکې واچول، بیا ورته وی دله د کجورو حلوا وروړه. دا سړی حیران دی، وی چې عجیبه انسان دی، وی بچي ته په یو چمچه باندې غوسه کېږي او وی ما له 3 شیزونه راوړي. وی نه پوهېږم څه ماجره ده. دا کس ناست دی، وی جي یو درخواست مې روړی دی. وی څه درخواست دې روړی دی؟ وی یاره وی قرضداره شوی یم، نو وی ما وی که څه وي چې قرض راله ختم کې. غلام ته آواز کوي وی فلانیه، وی هغه اوښ راوله، وی هغې باندې چې کم سامان هم دی ټول سر راوړه دله ورکه. عثمان صاحب د اوښ چې ده ته حواله کوي،
نو دا کس ورته وی نه وي زما دومره نه دي پکار وي زما خو وی پیسې پکار دي او ورته وی دا تیلی کلو که په دې کې 6,000 دیناره دي وی 3,000 قرض ورکا او وی په 3,000 ځان له نوی کاروبار شروع کا او وی په دې اوښ باندې وی ستا د بچو دپاره مې کپړې ایښې دي کس ورته وي دا اوښ واپس نشم راوستی وی زه خو هغه شام نه راغلی یم وی دا اوښ به بیا څنګه راولم وی نه وی دا مې تاله به تحفه کې درکړم خو ورته وی زه پوه نه شم وی بچو ته دې دومره خبرې کولې او ماله دې دومره هر څه راکړه او ورته وی دا ماله خدای دې دپاره نه دی راکړی ګورې چې زما بچي په دې باندې عیش و مزي وکړي وي دا ماله خدای دې دپاره راکړی دی چې د حضور پاک د نوکرانو خدمت پې وکړم نو دا کس حیران دی وي ما خو ده ته ویلي م نه و چې ما ته 3,000 روپۍ قرض دی او ورته عجیبه حالت دی وی چې څنګه روان شو وی شکریه ادا کوي شکریه زما ما ادا کوه وی شکریه د ابوبکر صدیق ادا که چې هغه راواستولې دا کس وی ما خو تا ته ویل نه دی چې زه ابوبکر صدیق راواستولم وی بس دې خبرو کې ګوتې مه وه نو د هغه سخا ده دا هغه مال دی چې د بل انسان په کار راشي زمونږ مال خو هغه چې ښه ډېرې جمع کو اخره کې راته څه چل را باندې وشي هاټ اټیک وشي لاړ شو پته نشته زمونږ نه بس پې زمونږ اولاد څه کوي ګورې حدیث کې راځي السخي قریب من الله و قریب من الناس سخی هغه سړی دی چې دی خدای تم نږدې دی او مخلوق تم نږدې دی او بخیل بعید من الله و بعید من الناس خلکو نم لرې دی خدای نم لرې دی نو دا چې کم مال دولت دی دا د الله په لار کې خرچ کې فضولیاتو کې نه د الله په لار کې ګورې هر کال مونږ ګورو ډېره بهترینه میاشت ده 12 ربیع الاول دې میاشت کې راځي ربیع الاول میاشت شروع شوې ده په دې کې 3 کارونه ډېر اهم شوي دي یو خو په دې کې د حضور پاک پیدایش شوی دی دویم په دې میاشت کې د حضور پاک وفات شوی دی خفګان هم دی او غم هم دی او دریم حضور پاک په دې میاشت کې هجرت کړی مدینې ته رسېدلی و دا داسې میاشت ده مونږ خلک د تاریخ نه خبر نه یو خو بس چې کم سړی کم طرف ته راکاږي هغه طرف ته روان یو منډې وهو ګورې یو خبره خدا ده اکثر علماوی وی چې د حضور پاک پیدایش چې کم دی په 8 ربیع الاول شوی دی خو مشهور کول دا چې خلکو مشهور کړی دی نو هغې 12 کړی دی 12 ربیع الاول یې کړی دی سو کوئی په 2 ربیع الاول باندې سو کوئی په 14 ربیع الاول باندې مختلف اقوال لاغلی دي چاته پته نشته چې کم یو تاریخ دی دا د دې ګورې دلیل نه ګرځي چې صحابو حافظې کمزورې وي یا سنور سو وجوه ګوره د صحابو حافظې خو داسې دي چې حضور پاک یو ځای کې قدم ایږدي هغې د هغې کیفیت بیانوي یو روایت کې راځي یو ځل حضور پاک ناستو او یو حدیث ویلی وی ډډه والې وه صحابي وی چې نبی علیه صلات وسلام خبره کوي نو وی سیده کیږي نو داسې کیفیت هم بیان کړی د حضور پاک د لاسونو کیفیت هم بیان کړی چې پیغمبر دلته کې څومره لاس اوچت کړی دی دا کیفیت هم بیان کړی دی چې دلته کې یو ونه به پیغمبر برې تېرېدو هلته به یې سر ښکته کو هغه سنت به هم صحابو ژوندی کولو نو د صحابو حافظې ډېرې قوي دي نو دا تاریخ ولې نه معلومیږي نو علما لیکي وی چې مخکې قومونو کې چې کم پیغمبران راغلي وو په هغه پیغمبرانو کې چې هغوی به کله د پیدایش ورځوانو هغوی به په دې جشنونه مناول دا رسومات او دا بدعات او دا غلط رسمونه به یې کول نو الله تعالی دا بالکل ختم که چې دا مخکې امت را روان دی دا مخکې لوی امت را روان دی چې دا چرته په دې فضولیاتو کې مبتلا نشي ځکه زموږ دپاره الله تعالی څو ورځې خاص کړي د خوشحالۍ ورځې دي ګورې حدیث کې راځي په صحیح حدیث کې راځي وي حضور پاک به د پیر او د زیارت روژه نیوه تپوس ته وشو یا رسول الله د پیر ورځې روژه ولې نیسي حضور پاک وایي په دې ورځ باندې زه پیدا شوی یم ځکه نیسم نو که چېرته په پیر په ورځ باندې یو سړی خوشحالي مناوی نو د پیغمبر عمل خو په دې باندې دا و چې روژه ونیسه د پیر په ورځ روژه ونیسه هغې کې هم ګورې د حضور پاک د پیدایش تاریخ نه دی د پیر ورځ د هر پیر روژه ونیسه دا سنت دی خو دا چېرته نه میلاویږي چې په دې ورځ باندې ته جشن مناو کا داسې فعلونه حرکتونه وکړه روژه هم ګورې په دې
ربیع الاول باندې نشته، ځکه دا یو سنت عمل نه دی. د دې نه د صحابو په دور کې، نه د تابعینو په دور کې، نه د تبع تابعینو په دور کې، دا خو په 9 صدۍ هجره کې چېرته د دې شي دغه جشنونه راوتي دي. دا څه طنزیه الفاظ نه دي، نه په چا باندې طنز کول دي. دا یو پویه ده چې په دې خبره باندې پوه شئ. میاش برکتي ده، په دې میاش کې څه کول دي درته ویم. بدعات پرېږدی، رسومات پرېږدی. په دې میاش کې موږ له څه عمل کول پکار دی. یو خو دا ده د یهودیانو ورځ چې وه د هفتې ورځ وه، هغوی به په دې جشن مناولو. عیسایانو اتوار په ورځ وه او زمونږ حضور پاک د پیر په ورځ پیدا شوی، نو په کار خو موږ له و چې پیر په ورځ هم کړی وی، موږ یې د پیر په ورځ نه کوو. هغه الله تعالی دا رسم ختمولو، دا بدعات ختمول، هغه ورځ موږ له د جمعې ورځ خاص کا. دا هم زمونږ دپاره یو وړوکی شانتې اختر دی. ګوره اختر سره یې څنګه مشابهت دی. د جمعې په ورځ باندې موږ غسل کوو، پاکې کپړې واچو، 2 رکعات وکړو، خوشبو لګو، مسواک وکړو، خو په جمع سره مسجد ته لاړ شو، په جمع باندې لوی لمونځ وکړو. اختر په ورځ مونږ څه کوو؟ خو ښکلې جوړه واچو، مسواک وکړو، خوشبو لګو او لاړ شو په جمع باندې جومات ته 2 رکعات وکړو. نو هغې سره دا مشابهت دی. زمونږ دپاره افتواري دا یو اختر دی. نو د دې څه کانسپټ د نورو سره نشته. الله تعالی هغه خبره ختموله. او عید چې ورته وایي، اختر ورته وایي، عید میلادالنبی، غلطه خبره ده. شریعت کې 2 اخترې دي. ټیک شوه؟ یو وړوکی اختر، یو غټ اختر. وړوکی اختر باندې موږ څه عمل کوو؟ سهار وختي پاسو، لاړ شو مسجد ته، بیا راشو خوراک وکړو. په غټ اختر کې ښایسته قرباني وکړو، غوښه وخورو. نو دریم عید په دې کې نشته اسلام کې. عید وایي څه ته؟ او خوشحالي مناول. نو په دې ورځ باندې چې مونږ کم جشن مناو دا غلط دی. او د عید او د اختر ورځ چې ده نو هغه شرعن وی سحر ټایم کې مناو کا. مونږ سحر ټایم کې د اختر مونځ کو کنه، ماښام خو نه کو کنه. خو په دې رسوماتو بدعاتو کې څه چلی؟ په 12 ربیع الاول باندې ماښام وګورئ، ټول خلک راوتي وي، څوک به ګډیږي، څوک به په چا باندې برنه څه شیندي، عجیبه عجیبه حرکتونه کوي. دا ګوره د شرع بالکل خلاف دي، د اسلام بالکل خلاف دي. ګوره عجیبه عجیبه حرکتونه هم پکې راغستې دي. بعضې ځای کې خو داسې محفلونه وي چې په هغې کې خلک ګډاګانې هم کوي. هغه یو کس راته یو ویډیو په موبایل کې خوله، چېرته پنجاب طرف ته هغې ګډاګانې کولې باقاعده نعتونو سره. او هغه نعتونه چې هغه د ګانو هم مثل وي، دا هم ناروا ده. ګورې چې د ګانو په شانتې نعتونه اورې، دا هم ناروا ده. شرع د دې نه منې کوي. په دې وخت کې موږ له دا عمل کول پکار دی چې په دې ورځ باندې اول خو تاریخي خبر هم دا نه ده چې ټول صحیح روایت کې چېرته نه ملاویږي چې 12 ربیع الاول دی. خو که بیا هم چېرته څوک مناوي، خوشحالي مناوي، په دې ټوله میاشت کې درته ویم ګورې صدقه ورکې. صدقه داسې ورکې، یو د فضولیاتو صدقه ده، فضول صدقه نه. یو خو مونږ هغه کار کو چې په کور باندې باتی ماتی ولګو، دا هسې فضولیات دي. ګوره د مونږ خپله پیغمبر سره محبت دی، الحمدلله ډېر محبت هم دی. زمونږ ټولو مسلمانانو په هغه باندې ځان قربانو. خو د اسلام په دایره کې دننه، د اسلام نه بهر وتل په دې کې نشته. په اسلام کې نه ډېره غلو ده چې سړی په یو کار کې ډېر نه نوځي نو بل طرف ته تیوځي، او نه بالکل د هغې نه لرې کېدل دي. په دې میاشت کې صدقې ورکوي. داسې صدقه ورکه چې یاره د حضور پاک ته د دې ثواب ورسي. داسې چل وکړه، درود شریف زیات زیات ووایه، سیرت بیان کا، خپل بچو ته د پیغمبر سیرت بیان کا. د دې ټولو بدعاتو نه بهتره دا ده چې بچو ته اخلاقیات وښایه، اخلاق حسنه ورته وښایه، معاملات ورته وښایه، د پیغمبر د ناستې پاستې طریقه ورته وښایه، احادیث بچو ته وښایه، د صحابه واقعات ورته وایه. دا ورته وایه چې په دې وخت کې زما پیغمبر دا عمل کړی دی، زما پیغمبر په دې وخت کې دا چل کړی دی. ټول هر څه ورته بیان کا. د حضور پاک زوی ابراهیم چې کله وفات کیږي، د دو عمر 1.5 کالو 18 میاشتې وي. حضور پاک په غیږ کې نیولی و، په دې وخت کې نور تندر ونیو. په هغه وخت کې دا عربو کې دا یو غلطه خبره مشهوره وه، وی چې کله نور تندر ونیسي نو دا د یو لوی سړي د راتګ یا د تګ علامت دی.
حضور پاک په هغه ځای کې ودرېدو وی صلات کسوف وکې وی دا خبره بالکل غلطه ده وی چې کله پوره شي د انسان مرګ راځي وی دا نور تندر نیول وی دا دې سره بالکل د اسکار نشته چې دا یو لوی سړی دی یا یو وړوکی سړی دی هغه بدعات رسومات ختمول د حضور پاک سیرت ورته وښیه خاص کر په سکولونو کې چې کم اساتذه دي هغې ته پکار دی چې بچو ته په دې ورځ باندې د حضور پاک سیرت بیان کړي چې زما د پیغمبر تاریخ څه شی دی هغه اخبار کې مخکې یو ځل راغلی و لاهور کې یو ماشوم نه تپوس وکړو پرچه کې لیکلی شوی و چې یاره حضور پاک چېرته پیدا شوی وي کشمیر کې پیدا شوی دا زموږ بچي دي بل الګ پکې لیکلی و وی حضور پاک مکه کې پیدا شوی او اعلی تعلیم له اکسفورډ یونیورسټۍ ته لاړو دا زموږ بچي دي مونږ بچو ته سیرت نه ښایو د پیغمبر پہچان هم ورته نه دی کړی د یو ډم پہچان خو ورته ښه په خوشحالۍ باندې کو چې دا پلانې هیرو دی دا ډنګلې هیرو دی خو دا پیغمبر پہچان ورته نه ښایو د اسلام پہچان ورته نه ښایو قرآن ته نه نږدې کوو خو دا به هله پته ولګي چې کله دا سخته ورځ په مونږ باندې راشي او مونږ په زړه کې دا ارمان ساتو چې کاش زما یو بچی دینداره وی چې هغه خو راپسې دعا کولی کاش زما یو بچی خو د پیغمبر د سنت د سیرت نه خبر وی د دې ټولو هر څه نه د بدعاتو نه دا بهتر ده چې د سیرت کانفرنس یې کولی شي وکړي سیرت بیانولی شي سیرت بیان کوي بهترین نعتونه بیان کوي منکر نه یو د دې شي خوشحاله ورځ د پیغمبر راغلی دی په دنیا کې یو نور راغلی دی ابن عباس صاحب وایي یو عجیبه نور و خوشحالي راغلی وه په دې میاشت کې چې کله پیغمبر پیدا شوی خو داسې موقع صرف د یو ورځې دپاره ځان نه داسې پوخ مسلمان مه جوړو چې بس د یو ورځې مسلمان یم زه به خیراتونه هم کوم صدقات به هم کوم ګډېږم به هم په دې بدعاتو کې نه ستا د هغه میلاد نه څه فایده شوه چې په هغې کې تا نه مونځونه ځي ستا هغه میلاد څه فایده وکړه چې په هغې کې ښځې او سړي خلط مل شي یو بل سره په هغې کې د یو سړي د عزت خیال نه ساتلی کېږي په هغې کې بد رد ویلی کېږي په هغې کې ګډاګانې کېږي دې میلاد فایده شته هیڅ فایده نشته نو په دې میاشت کې درود شریف زیات وایي پوره میاشت وایي بالکل الله ته متوجه شئ او بچو ته هم دا وښایي دې بدعاتو رسوماتو نه ځان وساتئ ومما رزقناهم ينفقون متقیان هغه خلک دي چې الله والا مال ورکړی دی او د هغې نه دي خرچ کوي یو کس وی جده کې مې خوب ولیدو خوب کې مې کته یو کس راله راځي وي دا پلانې عمرې له بوځه نوم یې راته وښولو نمبر یې راله راکړو خوب کې وی پاڅېدم سهار یو عالم له لاړم یې داسې خوب مې لیدلی دی څه وکړم بیا راته انتظار وکړه وي سبا مې بیا وکتو وي تا ته ما وینې چې دا پلانې عمرې له بوځه بیا نمبر راکړو په بله ورځ باندې بیا خوب وکتو بیا ولا نمبر ورکړو نمبر یې ځان سره زر ضرور لیکلو چې پاڅېدو هغه ته ټلیفون وکړو وي ته څوک خبرې کې وي فلانې وي او زه فلانې یم وي زه تا عمرې له بوځم هغه ورته ښه ډېر وخاندل وي زه خو دومره بدعمله یم وي پته نشته کله روجې ونیسم کله نه مونځونه وي جومات ته چې تا کال پس نه نوځم وي بالکل د سره وي خدای ته توجه نشي ته ما عمرې له بوځې وي بس بوځم دی نو وي ما خوب داسې لیدلی وي ښه خو خرچه به مې ټوله ته برداشت کوي ټوله دې زه برداشت کوم یاسین هلته مې بوځې پرې مې دی وي نه دې پرېږدم وي بوځم دی پته مته یې واخېسته ورغه ځان سره عمرې له بوتلو هغه هم عمره وکړه دوم وکړه دواړه ښه د عمرې چې کوله د زړه ته یو عجیبه حالت یو سکون راتلو یو کیفیت یې راتلو په دې حالت کې زړه یې بالکل مطمئن شو وي چې کله یې عمره وکړه د عمرې نه پس ته دې ملګري ته وي یاره وي صبر وکړه وي زه یو 2 رکعاته نفل دلته کوم بیا به لاړ شو خو ودرېږه راته لاړ نه شي رانه ده ورته یې زه ښه خبره ته مو که زه به مو کوم دې ملګري 2 رکعاته وکړه چې دی ګوري په سجده کې سر ښکته کړی دی اړه کې وایي چې ځان راته دومره بزرګ جوړ کړی دی هلته یې دا کول هغه کول او عربو کې حالان کې دا شته دی ګورې چې ډېر وخت په یو سجدې شرطي والا پولیس والا در پسې راځي اوچتوي دي چې دا سړی څه کوي نورو خلکو له موقع ورکوي نو وی چې د پولیس والا ته وی چې یاره ما دا ملګری دی وختي نه په سجدې سر ښکته کړی دی او نه تېره ګراپاسه وه چې ورغه وی خوځلو سړي نه ساه وتې وه حضور پاک ارشاد فرمایي وی الله تر ټولو کې نږدې هغه سړی دی چې کوم په سجده باندې
کفن تدفین هر څه وشو. دا سړی وي زه لاړم کور ته ویده خو راته دا خبرې کړې وې چې یاره ډېر بدعمله یم دا یم هغه یم. کور والا نه تپوس کړي ده څه نیک عمل کړی دی؟ ویده خو هېڅ نه دی کړی، ویده به څه کول. خو یو خبره ده وی زمونږ په دې ګوند کې یو سړی مړ شه. وی د هغه واړه بچي وو، مشرې زوی د 7 کالو، بیا لور وه د 5 کالو، بیا نور دینه واړه بچي وو. د غربت یو عالم و په هغې باندې. وی 3 ورځو پورې خو خلکو خوراک روړو هغې له یې ورکولو، نو هغې پې ګزاره تېرېده. په 4مه ورځ باندې چې کم خوراک پاتې شوی و هغه دې ګرم کو، بچو مور وخوړو. په بله ورځ باندې خوراک نشته. دا زنانه چاله لاړه وی قرض راله راکه بچي مې د لوږې مري. او ورته وایي وی ستا څوک جي ته به یې راله واپس راکې؟ نه در کوم ځه. که شاته در پسې څوک وي بیا به مې در کړی زړونه به مطمئن وم، خو تا پسې څوک نشته، نه در کوم. لاړه. دا مشرې بچی بیمار شو د لوږې نه، دومره بیمار چې چغې وایي د دردونو نه، چغې وایي. مور ته شي اوبه روړي بچي له ورکوي، کشره خور ده هغه اوبه روړي بچي له ورکوي. دا 2-3 ورځې دې کې داسې تېرېدې. دا کشره بچی راغه مور ته وایي وي زما دا ورور به کله مري؟ او ورته دا ته څه وې؟ وی چې دی مړ شي نو وی مونږ له به خلک روټۍ روړي او 2-3 ورځې خو به یې وخورو که نه. داسې د غربت عالم اغستې وه. وی 2-3 ورځې خو به ماړه یو کم از کم چې دا وروره مړ شي. داسې حالت په خلکو راځي. مونږ د ګاونډیانو نه خبر نه یو، خپله به دا وایو چې ښکلې جامې واچوم، خپله به داسې کوو چې یاره زما بچی د چرګان ښه اعلی خوراک وکړي، خو ګاونډي نه خبرېږو. ولې نه خبرېږو؟ بس زه پوره یم د خپل کار کوي که نه. صحابه وی پیغمبر چې کله د ګاونډیانو حقوق بیانول وی مونږ دومره ویرېدو، مونږ وی هسې نه، حضور پاک وی چې میراث کې م ولې حصه ورکړې. نو وی دا مورې ناسته ده وی هېڅ را سره نشته چې څوک هم وي. یا الله وی ته په خپل کارونو ښه پوهېږې نو، او یا الله زما مدد وکړي. دا ښځه وایي دا چې کومې خاوند مړ شوی وی زما خاوند ناست و اچانک پاسې دی، اوهو وی ګوند کې خو ماشومان پراته دي، وی د هغې خو څوک شته نه، وی راکه روټۍ او سالن وی هغې له یوړه. وی چې څنګه ورننوتو وی اتفاقا چې بیا وروسته معلومه شوي چې کم ټایم ښځې دعا غوښتې وه الله د زړه کې واچوله. په دې حالت کې چې ورغه ماشومان له په خپل لاس روټۍ ورکوه، وی ډېر خفګان اظهار یې ورته وکړو. ښځې ته وایي وی خیر دی یو 2-3 روټۍ به اضافي پخې، سالن کې به خوروا لږه زیاته کې، که زه نه یم برکه به په سر دا ستا ډیوټي ته دې بچو له بیا رسې. وی نور خو هېڅ عمل نه دی کړی. نو وی تشې دا کړي وی د هغې په بدل کې الله تعالی څه وکړه؟ ځان ته یې نږدې کو په بیت الله کې، اولې د بل سړي په پیسو پې عمره وکړه، هغه ته اړه کې واچول چې بوی ځه، او بیا په بیت الله کې ځان په سجده کو هلته تې ساه واخېسته. د خلکو مدد وکړې. خلک ډېر پریشانه دي. زمونږ ګوره ټولو ضروریات پوره کېږي، څومره ملګري یو د ټولو ضروریات پوره دي، د خېټې غم د چام نشته. ګورې هر سړی دا سوچ کوي چې یاره ښکلې ګاډۍ مې، ښکلې بنګله مې وي، ښایسته موبایل لا سره یي، چې یاره دا پلانې وي د سره څومره ښه چیز دی. زمونږ دا سوچ جوړ شوی دی. ته لږ د خپل جیب نه که یو 10 روپۍ اوس دې کېږي یو مستحق غریب له ورکړه چې څومره سکون درته میلاویږي. کله کله دې خپلو رشتهدارو له، ترګانو، ماماګانو، مشرانو له، نیکانو، صلحاو، علما، صوفیا دي له دعوت کوئ، طلباو له دعوت کوئ، عجیبه سکون به درته میلاویږي. تانوی رحمت الله علیه وی دعوت په 3 قسمه دی. وی ټولو کې کم دعوت هغه دی ادنا دعوت، وی چې ته چاله دعوت ورکړې هغه کور ته راوغواړې. ځکه وی چې کور والا دې په تکلیف کې که او هغه کس دې په تکلیف کې کو هغه دې راوغوښتو. وی متوسط دعوت دا دی درمیانه چې ته کور کې پاخه کې او هغه له کور ته ولېږې. ځکه کور والا خو د په اذیت کې که هغې خو د کار دې ته واخېستو الله هغې له په هغې اجر ورکوي، او بل کس له تکلیف ورنکړو کور ته دې ورولېږل. او وی ټولو کې اعلی دعوت دا دی چې یو مستحق سړي چاله دعوت کې هغه له پیسې ورکړه، که هغه ساګ خوري، دال خوري، پیتي خوري، د ده خوښه ده، که په پیسو باندې کپړه اخلي، پیزار اخلي، نور ضرورت پې پوره کوي.
پوره به کړي. لکه چې یو سړی کور ته راغواړي د 500 روپو دعوت ولا کې، نو یو سړی د 500 روپو روټۍ خوړی شي، د 1000 روپو روټۍ خوړی شي، د 100 روپو هم نشي خوړی. نو دا د دعوت قسمونه دي. ومما رزقناهم ينفقون، ځان نه متقیان جوړ کې. ګوره د مونږ هر هفته یو موضوع یو ټکی وي، څه شی؟ مخکې ایمان بالغیب، بیا پکې سره هغه مونځ قایمه وه. پوره هفته مونږ مونځ. نن چې خبره ده ومما رزقناهم ينفقون، هغه مال چې کم الله ورکړی دی نو هغه د الله په لار کې تقسیموي، غریبانانو له ورکوي، د هغې مرستې کوي. والذین یؤمنون بما انزل، او هغه خلک دي چې ایمان راوړي وي چې څه نازل شوي دي په تا باندې، وما انزل من قبلک، او هغه چې څه د تا نه مخکې په خلکو باندې نازل شوي دي. وبالآخرة هم یوقنون، او د متقیانو پنځم صفت دا دی چې په آخرت باندې یقین ساتي، یو ایمان وي یو یقین وي. یو مستري و هغه نه چا تپوس وکړو وي تا ته چې دا خلک ګاډي ودرئ، نو وی معمولی وایر پکې ته پکې صرف ورکې ته ورته نور کار پکې نشته. وی دا ستا کسب دی پې اسم نه پوهېږي، وی معمولی تار باندې ته مې 6,000 روپۍ اخیستی شي، او ورته بلکل اخیستی شم. خو یو په آخرت باندې ایمان وي، یو په یقین وي. زما په یقین دی، وی ستا پې تش ایمان دی ځکه یې د غلا خبر وکړه. وی ما ته دا ورځ مخکې ښکاري چې زه به آخره کې بلکل لاندې ځم، او دا چې چا نه مې 5,000 اخیستې دي وي هلته نشم ادا کولی بیا، وی ځکه هغه سره دلته دوکه نه کوم. نو دا هغه خلک دي اولئک علی هدی من ربهم، دا هغه خلک دي چې د الله طرف نه د هدایت په لاره باندې دي. و اولئک هم المفلحون، او دا هغه خلک دي چې کم خلک کامیاب شوي دي. نو په دې هفته کې زمونږ یو موضوع چې وچلېده نو هغه دا ده چې مونږ به د الله په لار کې خرچ کوو، او بل دا د فضول بدعات او رسوماتو نه به وځو. د هفته کې خو ډېر درود شریف وایي، حضور پاک پسې ولېږي، ځکه ډېره بهترینه میاشت چې په دې کې ادوانو جهانو سردار راغلی دی. ورو ورو به ورسره سیرت هم ویم چې د پیغمبر د تاریخ نه خبر شو چې زمونږ پیغمبر و څوک، څنګه و، حالات یې څنګه و. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. امین. الحمد لله رب العالمین.